د مونځ په حالات کې یو ملګری بېودسه شو یا چې کوم دی وینه ترې لاړه یا نور وجوهات راغل خو دی بېودسه شو یو ملګری تپوس کوي که چېرته دې بېودسۍ کې دې ملګري مونځ وکړو آیا دی کافر کېږي چې اودسې نه امام سره مونځ کوي او دی بېودسه وي نو دې کې چې کوم دی دوه صورته دي تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ بیا ملګرو سره شیر کړئ اولنی صورت دا دی که ملګري اودس مات شو نو بهتره خو دغه وي چې دا ملګری د مونځ مات شو ډېر چې کوم دی سب نه وځي علما کرامو د هغې یو طریقه ښودلې ده کله چې ملګري اودس مات شو نو دی یو رومال راوالي د جیب نه او په دا پوزه یې داسې کېږي او په سپونو کې چې کوم دی تېر شي خلکو ته پته ولګي چې دې ملګري پوزه وینه شوه اودس یې مات شو یو ملګری داسې دی شرمېږي وتی نه شي او دې ملګري چې کوم دی مونځ وکړو نو که مونځ کوي بغیر د نیت نه به یې کوي بغیر د چې کوم دی مونځ کې به هېڅ هم نه وایي بس کینې او پاسې بغلې صحیح شو جي نو هېڅ به هم پکې نه وایي بیا ټیک ده او که نه هر څه پکې وایي او دا ملګری دا مونځ مونځ نه ګړي په دغه صورت کې چې کوم دی کافر کېږي بهتره طریقه دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیثو کې هم دغه ذکر دي چې اودس مات شو سب دې مات کړي او لاړ دې شي مکمل اودس دې وکړي دوباره دې راشي مونځ دې وکړي دا یو مسله تاسو سره مې شریک کړه الله رب العزت دې زموږ هر عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقش قدم باندې برابر کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین